خدایا نافذ پټول جهان کړي اسلامي امارات راتلون کې دور د قران کړي اسلامي امارات راتلون کې دور د قران کړي اسلامي امارات. څو وخت مخه دلته په فاریاب ولایت کې مشکلات زه په موضوع باندې شنو خبر په نور مصروفیتو په نور کارو باندې سره لګیاو. عمري صاحب الله مولوي صاحب ماته حال راوستوي چې داسې مشکل دی په فاریاب کې څه مظاهرې دي څه مشکلات دي څه پیښه ده. مخدوم صاحب د محکمې د خوا څخه نیول شوی دی او کښېنول شوی دی. ولې کښېنول شوی دی؟ په یو دوسیه کې متهم دی مجرم نه دی. نو مظاهره ولې کیږي؟ مظاهره د دې لپاره کیږي چې ولې مخدوم صاحب باندې شوی. محکمه په اسلامي امارت کې دا حق لري چې د دغه اسټیټ څخه ما تر لاس ونیسي او زندان ته یوسي. هیڅوک دا حق نه لري چې زما په ملاتړ باندې د دغه چوکۍ څخه ولاړ شي. هر څوک ولاړېدی دا د شهیدانو د وینو سره خیانت کوي، دا د اسلامي امارت سره خیانت کوي، دا زما سره خیانت کوي، دا د دې نظام سره خیانت کوي. نور باید ودې تفریقو ته اجازه ورنکړو. دا چې مخدوم صاحب مظلوم دی موږ یې تر شا ولاړ او که مجرم و زه سزا ورکوم. دلته دا مطرح نه ده چې دا سړی پښتون دی، دا سړی ازبک دی، دا تاجک دی. که څوک مجرم و هغه به سزا ویني، که څوک مظلوم و د هغه څخه به دفاع کېږي. که په یوه طرف کې 15 لکه کسان ولاړي خو ظالمانې، په بل طرف کې 500 کسان ولاړي خو مظلومانې، موږ به د دې مظلومانو څخه دفاع کوو او د دې مظلومانو ملاتړ به کوو. دا باید زموږ او تاسې فرض عین او پر ځان باندې واجب وګڼو.